انما یبلوکم الله بشک ازمیخ کوي پتا سو الله جل شانه به په دې سره ګوري تاسو ته مشکل حالات راځي کافرانو پتا سو باندې غالبيږي مشکلات پیدا کیږي تکلیفونه ازمایښونه راځي ازمیخ دي ولا يبينن لكم خامخا اخبارك يا تاسو يوم القيامه پروز د قیامت ما هغه خبره كنتم فيه جكم تاسو تختلفون اختلاف قولوا واوفوا بعهد الله او قربوا وعد الله اذا عاهدتم کله هر کله تاسو وعده وکړي ولا تنقضوا الايمان او ما توي قسمنا بعد توكيدها دا غیر په خول نه پس وقد جعلتم الله او بشک وکړي دي تاسو الله جل شانه عليكم په خول ځانو باندې کفیلا ضامن ان الله يعلم بشک الله جل شانه کوي ما تفعلون هغه څه تاسو کوي ولا تكونوا او مکه تاسو کلتی پشان هغه خزي نقضت غزلها چې وس پر دلی خپل رشل شوي پړي من بعد قوه پس د مثبت ورو داغینا ان کاسا ټوټي ټوټي تتخذون تاسو جوړوي ايمانكم خپل قسمونه دخلا د دخل ورکولو ذریعہ بینکم خپل منځ کې ان تکونا چې شي امه یوډلا هي اربع چکه غالبا من امه د بل دلینا انما بشک یبلوکم الله بازمیخ کوي پتا سو الله جل شانه به پدی سره ولا یبینن او خامخ خرب کی تاسو ته ولا یبینن او خامخ خرب لكم تاسو ته یوم القیامه پرز قیامت ما هغه خبره کنتم فيه تاسو پاغي تختلفون اختلاف کولو د دین اسلام ډېر اهم او بنیادی او مرکزی چې کوم احکام اوامر او نواهی دي دا غي ذکر فرمایل باقي کې شپږ سيزونه و چې د دریو تعلق د کول سره او د دریو تعلق د پر خودل سره هغه درې سيزونه چې هغه کول لازمي دي الله تبارک وتعالى دا حکم فرمایل یو عدل له او دویم نیکی ده او دریم خپل خپلوانو سره خګړه ده او درې نواهی چې کوم الله تبارک وتعالى فرمایل د فحاشینا او د شانتي د ناجایز او منکر کارنا او د شانتي بغي یعنی ظلم زیاتینا د درې سيزونو ممانعت فرمایل نه چې کوم آیت مبارکه د دې شان نزول هغه د چې مکه معظمه کې یو جماعت داسې و چې هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عهد کړو او حلفا او قسمیه دا لوز کړو چې مونږه تاسو سره بودريګو او دا شانتي هر قرباني چې دا ورکو او چې کله د مشرکین طرف نه د مسلمانانو ژوند راتنګ کړی شو هر طرف ته مظالم تشدد ظلم او د مشرکین او غلبا هغه په سور باندې شو په دې وخت کې د خلکو په ظلم کې وسوسه رااله موږ خو ډیر شو هر طرف نه او هر طرف نه چې تیار ده د دې په ظلم کې شیطان وسوسه اچول شروع کړو چې نوې مسلمانان شو په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى هغه ته خطاب فرمایل چې خپل وعده چې کړه تاسو وکړئ نو هغه سر ته ورسوي او دا شان چې کړه تاسو یو حلفیا قسمیه یو کار وکړئ یو خبر وکړئ نو بیا پس تک لقولنا قسم ما توي ما ځکه چې الله تبارک وتعالى تاسو باغی باندې گواه جوړ کړی او الله جل شانه تاسو په هغه کارونه باندې چې کوم تاسو کوي الله تبارک وتعالى کوي دی باغی باندې او په دویم آیت مبارکه کې یو مثال سره د مسله واضحه کړي چې تاسو د هغه زنانه په شانتي ځان مو جوړوي چې سحر نه لګیا شي او هغه دی وړونه تار جوړي لګیاوي ټول ورځ په هغه په خو هغه لرګي ولا ماشينو باغی باندې په یو لاس باندې تاو او دی وړونه به تار جوړ او چې کله هغه مضبوط پړی ته جوړ شنو ما خام هغه چې به مات کو دا خزي په شانتي ځان ته نقصان مور کوي او دا مکه مکرمه کې لیوانی زنانه وا وړي خزوا سار نه بلګیا شو ډېر په مشقت سره به په هغه د لرګي هغه سیس باندې با دا وړونه به دا جوړو دا تار پړی او چې کله ما خام شنو بیا ټوکړي ټوکړي کومات به خپل مهنت به خپل لاسونو باندې ضایع کړه دا شانتي تاسو مکه چې قسم وکي لوز وکي او بیا مات دا مثال دغه لیوانی خزي دي دا مثال دغه زنانه چې هغه ټول ورځ مهنت وکي او یو مضبوط پړی او تار جوړ کړي او مسوتنی بیا مات لہذا درې قسمه قسمونه انسان چې هغه کوي درې قسمه خبرې دي یو تعلق د الله تبارک وتعالى سره دی چې کله د الله جل شانه سره یو لوز یو جبا یو وعده کې نو سره ترسي دویم خپل منځ کې چې کله په خبره باندې په معاهده باندې قسم وکي نو هغه قسم هغه پتا واجب دی پتا لازم دی هغه سره ترسي او دریم بغیر د قسم نه چې یو مسلمان سره لوز وکي جبا وکي وعده وکي بغیر د قسم نه هم د مسلمان جبا هغه جبي او دا شانتي یو حدیث پاک کې نبی اسلام د منافق علامات ذکر کړې درې علامات نو باقي کې یو علامت ده و اذا وعد اخلف منافق چې کله وعده خلاف ورزي کوي یا وعده ماتي نو لہذا اسی هم چې مسلمان چا سره جبو کې نو پکاره چې هغه جبا بغیر د قسم نه هم سره ورسي او بیا چې قسم وکي نو قسم هغه به ور باندې واجب دی کفاره ور باندې راځي او بیا قسم چې الله جل شانه ذات سره وکي دا په نوم باندې وکي نو بیا نور هم چې په انسان باندې لازم شي لہذا خپل قسمونه مګ ماتوي الله تبارک وتعالى تاسو ازمایش کوي ازمیخ کوي په حالات باندې کله مشکل حالات راشي کله ښه حالات راشي دې لپاره الله تبارک وتعالى ګور چې تاسو په دې ازمایش کې کامیابی کوي کنه قیامت پر ورځ تاسو په منځ کې فیصله کوي چې په کوم خبرو کې تاسو اختلاف کوي واوفوا بعهد الله او پر کوي عهد الله
اذا عاهدتم هر کله تاسو وعده وکړي ولا تنقضوا الايمان ولا تنقضوا او مماتوي ايمان د يمين جمع ده قسم کوي مماتوي خپل قسمونه او قسم په درې قسمه یو يمين غموس ورته وي چې کوم یو سړی قسم خوري چې را زما د الله ذات باندې قسم وي پرون یا بل ورځ یا میاش مخکې یا د میاش مخکې ماضي په باره کې قسم وکړي چې را زما د الله ذات باندې قسم وي دا کار یا دا خبره مانه ده کړې ته يمين غموس وي دا سخت ګناه ده کبیره ګناه ده په دروغ باندې قسم خورل او دویم نمبر باندې يمين منعقده ده یعنی په د مستقبل په باره کې یو سړی قسم وکړي چې زما د الله ذات باندې قسم وي زما سبا دا کار نه کوم یا زما د الله ذات باندې قسم وي زما راتلونکي ژوند کې دا کار باندې کوم نو راتلونکي ژوند په باره کې چې قسم وخوري شي هغه ته يمين منعقده وي هغه باندې کفاره شته سړی قسم وکړي چې سبا مسبخین خوراک باندې کوم مسبخین فلانکی کار باندې کوم قسم وخور بیا کار وکړو په دغه کفاره راځي نو لہذا دغه يمين منعقده وي چې کوم د مستقبل په باره کې او یو يمين لغوه ده يمين لغوه دي ته وي چې عام تکلم دوران کې د خبرو په دوران کې بعض اوقات د خلینا د قسم الفاظ قسم شي ولا شي اگر چې د قسم اراده نه او نه د قسم سم محفل وي نه د قسم سم موضوع روانه اصل د خلینا چې کوم الفاظ دي ته يمين لغوه وي په دې باندې قسم نه کی قسم هغه چې بل اراده وي په اراده سره سړي قسم خوري او دغه شانتي د الله تبارک وتعالى ذات هغه چې په باندې شاهد او گواه جوړ کی غیر الله بنو باندې هم قسم نکی نو يمين لغوه يمين غموس يمين منعقده د درې قسمونه د قسم خو د مستقبل په باره کې چې د کار کولو یا نه کولو قسم وکي نو هغه باندې کفاره هم راځي الله تبارک وتعالى فرمایي چې ولا تنقضوا الايمان هم توي تاسو خپل قسم چې کله یو جایز او حلال څه لپاره قسم کړي اب نه ماته او چې کله یو ناجایز څه لپاره قسم کړي اب ماته کفاره به وکي څنګه چې نبی رسول الله د غزوه احد په مقام وکړو سید الشهداء امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ او یا ټوکړي پرتی سترګې ستنې شوې د جسم مسلده ټوکړي ټوکړي دي قسم فرمایي زما د الله ذات باندې قسم وي زب او یا کسان به تک شان ټوکړي ټوکړي کوم ځکه امیر حمزه رضی الله عنه نبی اسلام د بالکل د والد محترم په شان دی چې کله خپل نکته به وي چې ما ته پلار را یادېږي ماشومان چې د خپل پلارانو ته ګوري او سره لوبې کوي دا وایي په غېږ کې زما پلار څه شو نو ابو طالب عبدالمطلب ورته وایي چې خپل تر امیر حمزه ته ګوره دا بالکل ستا خپل پلار په شان دی د پلار مینه وکړي ماتې ده دا په دې حالت کې نبی اسلام قسم فرمایي چې او یا کسان به دغه شانتي ټوکړي ټوکړي کومه فورا آیت مبارکه نازل شو رسو د آیت مبارکه روان دي اخر کې وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين زما محبوب پیغمبر ته بدلا اخلي صرف یو کس په بدل کې یو کس د شانتي مصلا او قتل دغه کول شي او ولئن صبرتم لهو خير للصابرين تصبر وکړو ډېر غوړه ده صبر کوونکو لپاره نبی اسلام فورا خپل قسم کفاره ورکړه او هغه اراده ترک کړه قسم یې پوره نو چې کله یو سړی د غلط سیس قسم وکي د ګناه قسم وکي نو فورا کفاره ورکړي سیس به ترکه او کوي حلال سیس وي جایز سیس وي ممکن وي نو بیا هغه سر ترسي ولا تنقضوا الايمان او ما توي خپل قسمونه بعد توکیدها پس دې په خول دا غینا تاکید پکې پیدا شي او قسم موقت شي به نه ماته وقد جعلتم الله او بشکه جوړ کړی تاسو الله جل شانه علیکم په خپل ځان باندې کفیله ضامن دا الله ذات په میس کې راوځي ان الله يعلم بشکه الله تعالی په ما تفعلون تاسو کوي ولا تكونوا امته کې تاسو کله چې پشان هغه خزي نقضت چې اوس پر د غزلها خپل رشل شوي پړي سحرنا مخامه پوری تیار کې او به ټوکړي ټوکړي کې مخامات ان بعد قوه پس د مضبوط ولو دا غینا انکاسا ټوټي ټوټي تتخذون تاسو جوړوي ايمانكم خپل قسمونه دخلا بينكم د دخل ورکولو ذریعہ په خپل منځ کې قسم به تور دوکي باندې استعمالي چې مخامخ کس ته دوکه ورکول غواړي د قسم په ذریعہ مطمئن کی او ځل کې دا نیت وي چې ما اوس فل حال مسله چې هغه ټال مټول نه کار واخلم پرستو سره ګورم او د قسم په ذریعہ په یو کس باندې غالب راتلو کوشش به نه کوي نو تتخذون ايمانكم تاسو جوړوي خپل قسمونه دخلا د دخل ورکولو ذریعہ بينكم خپل منځ کې ان تكون چې شي امه یو ډله هي اربع چت او غالب من امه د بل ډله یعنی په یو کس باندې یا په یو ډله باندې غلبه حاصلولو لپاره د قسم سهار بناري